د دنیا په تاریخ کې د خپل نوعیت لومبی پروګرام منشیاتونه پاک پیښور مهم کې 1200 نشئی تنان د علاج نه پس خپل کورنو ته حواله کړی شوي دي. دې حوالې سره پیښور کې یو دستوره تابع کړی شوې وه چې د کومې مشر مېلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان و. وزیر اعلی محمود خان د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض خان محسود ضلع انتظامیه سوشل ویلفیر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن او د نور متعلقہ اداروں دا گام استائلو. جو بچے میں نے یہاں دیکھے اور جو لیڈیز یہاں پر دیکھے اور پھر اس میں افغانستان اور پنجاب کی بھی لوگ شامل تھے اور پھر جو سوات سے اس کا تعلق تھا ایک بچہ جو کہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو جو آج میں نے دیکھا تو ریاض میں آپ کو اور آپ کی ټیم کو سلام پیش کرتا ہوں. د نشې نه روغ شوو تنانو سنو اف ام ته په خپلو خبرو کې وویل چې مونږه په مخکینی ژوند ډېر پښیمانه یو. 3 کاله ما نشه وکړله خو هېڅ پیدا پکې ما ونه مینتله الټه چې دی د مور او پلار نه چې دی بېازاري پوه شوې د کور نه یو شي زړه خرڅوه بل شي زړه خرڅوه کور معاشره کې عزت نشته زموږ. وخت هم دا 20 کاله بهر تېر کړو وایس کل پوډر به څکل چرس به څکل او بې ځایه هم وخت تېر کړو کله یو ځای کله بل ځای په پاټلو هم تېر کړو په ډیرانونو هم تېر کړو په پاټو کې هم تېر کړو او اوس الحمدلله بس ښه شو. 3 لوڼه مې دي او راله راغلي مور او پلار ماما زامن وروڼه او ښه ډېر زیات خوشحاله شوم. نوسی دی او دغه مې زوی دی پته نه لګي چې دې څه په غضب اوړي 3-4 کاله وشو چې په دې مصیبت راوړي دي. په دغه 1200 تنانو کې د پنجاب فیصل آباد یوه زنانه هم شامله وه. اور 10 سال سے میں نشہ کر رہی تھی اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زبردستی سے لگایا تھا. پہلے اس نے 2 بیٹے میرے مار دیے تھے میں مگر نشہ نہیں کر رہی تھی. په دستوره کې د نشې نه صحتیابو تنانو د خپل فن مظاهره وکړه او خلکو ته د نشې د لعنت نه د بچ کېدو پیغام ورکړو. دې سره د پښتو نوموړو سندرغاړو په خپلو اوازونو کې نغمې هم وړاندې کړې.